یو کس تپوس کړی دی چې بیمه په شریعت کې څه حکم لري. مفتیان صاحبانو نه مې اورېدلي، ما خپله د بیمې تفصیل نه دی لوستی. انشورنس ورته وایي چې په دې کې دوه څیزونه دي، جواریم ده پکې، که تا ته پته لګي او که نه لګي، د بینکنګ په ذریعه کېږي، او سود هم دی پکې، او سود هم حرام دی او جواریم حرام دی. د سود حرمت په احادیثو کې هم دی، قرآن پاک کې هم دی. وحل الله البیع وحرم الربا، الله پاک سود حرام کړی دی. او د جواری حرمت هم په قرآن پاک کې دی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. میسر جواری ته وایي. الله پاک فرمایي چې شراب، جواری، والانصاب سلی، د هغې نه ګیر چاپېر تاوېدل او قربانیانې او ذبیحې کول، والازلام او قسمت پوڼۍ معلومول او په هغې باندې 100% حکم کول، دا ګندګي ده، نجاست ته د شیطان د اعمالو نه دی. نو جواریم حرامه ده. د دې دواړو وجوهاتو نه علما وایي چې بیمه جایز نه ده.